الله رب العزت صدا کوم شیون پیدا کړی دی هغه کې دغه غور او فکر نه کوي وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او دغه دا سوچ نه کوي چې کیدای شي چې دغه وخت مقرر نږدې راغلی فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کومي خبرې به دینه بعد دغه ایمان راوړي من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون کوم کاس الله گمراه کی هغه ته چوک هدایت نشي کوای او هغه پریګ دوی په سرکشه کې سرګردان اردو کې ترجمه کوم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کا ساتھی مجنون نہیں ہے وہ تو صرف ڈرانے والا ہے واضح اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون کیا وہ زمینوں اور آسمان کی سلطنت میں غور و فکر نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون اور اس بات میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت مقرر قریب آ چکا ہو تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے من يضلل الله فلا هادي له جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اپنی سرکشی میں وہ سرگردان ہے اللہ رب العزت دا اول آیات کې انسانانو ته د غور و فکر او د تدبر دعوت ورکوي چې تاسو غور و فکر وکړئ سوچ وکړئ د کفرونو به کوم دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق نعوذ بالله دا فتوا لګوله چې نعوذ بالله دول لیوانای دا چنانچه بل جو کې الله رب العزت دی پیغمبر اسلام متعلق فرمایلی دي چې ما ضل صاحبکم وما غوا دي تاسو دا ملګری کوم دا نه خو لیوانای دا نه گمراه دا او نه بغی دا بل جو کې الله تعالی فرمایي چې وما صاحبکم بمجنون دي تاسو ملګری هغه لیوانای نه دا کفارو به کوم دا کنه د پیغمبر علیه السلام متعلق اندا قسمه قسم پروپاګاندا کولې کله ویل چې درویش جان دا کله ویل چې جدوګار دا کله ویل چې لیوانای دا چنانچه حضرت ربیعه ابن عباده دیلمی رضی الله تعالی عنہ جو صحابی دا څه کله مسلمان نو د هغه زمانه کې صاحب یې نه چې زه یو پیره بازار ذوالمجاز ته وړلم سوق ذوالمجاز د ذوالمجاز کوم دا کنه دا د عرفات او د مینا په مانس کې یو میلا بلګیدل د حج په موسم کې بیا هغه کې شیونه خرڅېدو نو هغه کې به دغه شعر او شاعري او میوزیک وغیرہ دا شیون باور کې کېدل نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به هغه مجموع تطلو او بیا د دین دعوت وته ورکول نو دا ربیعه ابن عباده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه اندی بازار ته لاړم وی چې یو کس مولې دلو چې هغه لګیا دا بازار کې روان دا او پزرا دا خبره خلکو ته کوي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون او خلکو لا اله الا الله وای نو تاسو به کامیاب شئ نو د ربیعه ابن عباده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو ولیدلو چې دا سړی مخکې روان دا او چټنه ورپسې یو کاس تاسو هغه ډیر تکسور سپین سړی دا او د سترګې کږي دي او دا ویختو کې کوم دا کنه دوی څړي دي دا سړی ورپسې دا او چټنه خلکو ته یې او خلکو دې په خبرې رو نشه دا خو سادي بيدینه شوه دا درویش جان دا مجنون دا لیوانای دا دې په خبرو باندې یقین ون نکې نو حضرت ربیعه رضی الله عنه فرمایي چې مو چونه تاسو وکړل صدا چوک تا چې خلکو ویلو چې دا مخکې کاس کوم دا کنه دا محمد صلی الله علیه وسلم دا او دا یی چې الله نبی او دا خبره کوي چې لا اله الا الله وای او دا څه کاس کوم دا کنه دا دې تر دا نو ابو لهب دا دو دې تر دا او دا خلکو ته دوی یی چې دا درویش جان دا لیوانای او دا شاعر دا داسې نو بهرحال لکه ګوره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق دغه د فتواګونې ورکولې چې دا نبی ده نه سوري دا لیوانای ده الله رب العزت دا فرمایي چې ما به صاحبهم من جنہ دي تاسو دا ملګری دا رفیق صاحب رفیق او ساتھی ته یي دي تاسو دا ملګری او ساتھی لیوانای نه ده چنانچه پیغمبر اسلام بل ځای کې فرمایي فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون
دینه مخکې مو تاسو سره ډېر وخت تیر کړی ده 40 سال عمر مده سره تیر کړی ده وړوکه د سره راستر شوله اند تاسو مو ته ویلو چې ته صادق یې ته امین یې ته ډېر ښه سړی یې تاسو به امانتونه مو سره کېږدول نن एकदम چې کوم د زه لیونایه شولم زه درویجانه شولم زه مجنونه شولم زه ساحر او جادوګاره شولم دا کومه نه خبره نو الله رب العزت اندی کې دعوت فکر ورکوي انسانانو ته چې ان هو الا نذیر مبین دو لیونای نه دا صرف تاسو دروي تاسو چې خلیاري تر غوړي اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ویل تاسو کسنا د ځمکې او اسمنونو په سلطنت کې او د الله د دور څو سمنونو پیدا کړی دي دغه تاسو غور فکر نه کوئ دي چې الله رب العزت دعوت فکر متر کوي چې کچېری تاسو د دنیا په ذرات کې د دنیا په شینو کې د اسمنونو او ځمکو کې د چاند او ستارو کې د سیارات کې دغه کې تاسو غور فکر وکړئ تاسو به د الله په قدرتونو قائل شئ د الله د وحدانیت به قائل شئ د خدای د وجود به قائل شئ نن تاسو وجود د خدای په وجود نه انکاریه الله سره شرک کوي چنانچه یو روایت کې راځي مفهوم دا شاید پیغمبر علیہ السلام چې کله شب معراج تا وختلو نو فرمایي چې کله زه وختلو نو یو مقام کې مو دسي سړی ولیدل چې غاټه غاټه خېټې او هغه خېټې د شي ته ترانسپیرنت یعنی سپینې دي لکه شیشه والا کسي ماج کې ورته غاټ غاټ اژدهاګان او منګرونه ورکی منګرونه مې ولیدل نو مو جبرئیل امین ته تاسو وکړل چې دا چوک دي دا خلک چې جبرئیل امین ته فرمایلی چې دا د سود خور دي دا کوم خلک سود کوي دا هغه خلک دي نو اول خو دی هغه کې د حدیث په دی هيسي کې ګوره د سود خورو د بارے مو پښتنو کې دا مرز ډېر دور کې مختلف هلو بانو کې په پنجاب کې د نیټي او د پیمنټ او ساره څه کانسپټ شتونه نیټا میټا چوک نه پیژندې دا نیټا کی شي ایمو پښتانه به ماشاءالله د تسبیح بیا الله سو کې نیولې دا ماشاءالله دیو دی ګیری اپ لیک دولې او نو سوي برګینونو کې وټل لوري جندا پیمنټ کوي بس هلي بهانو زره مختلف درته هغه تویر کمند مې ایو ملایون یې سی مغه مجلس کې بوته نه کې مجلس بوته بدل کې لوړ بشي راځه په موټر سایکل بس پرشي لوړ بشي وری چینو ته وتا مجلس وجي بدل کړ ایته وکسي سره دا انجام نه وډر شي قیامت پورې دې بدا انجام ته کوټه کوټه خېټي بي او منګرونو نه بډاکی حالو لا روزي وګټه مو د تبو دغه خبرې کړې چې مو رات او رات امیر جوړېدل غو مهنت وکړ چې ته وی ورېږي کې مالدور جوړي کې مهنت وکړ ورور مهنت وکړ خپل به خدای پوک د دولت دی مو کې څوره خلک د سړي ځای نه شل کوله مخ کې هغه غریبانو اربانې چلولې نن د ګوډو د بنگلو چختن مهنت وکړل خدای پوک ته ویر کړ نو بهرحال اندی حدیث شریف کې مخ کې فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بیا زه وم اسمان نه راکوش ولا راکوسیدان څه دغه اسمان دنیا ته روغله نو لو دې متستر کې وغړلې نو لوی ګارد او لوګای دا نو مو جبرئیل امین په پښتنه وکړل دا لوګای چی شي دا نو جبرئیل علیہ السلام فرمایي دا لوګای نه دا شیطانون دي دا دومره په کثرت سره دا پهلو شوی دي چې د ځمکې ولا خالق د الله قدرتونو نشانی و نقصي په دې کې غور او فکر و نکي دا غور او فکر دي دغه توجه بدلولې دي لپاره دغه د اسمنونو او د ځمکو مانس کې دغه ګرداغنی جوړ کړی دا چې ما کڅ دا ساره کسینه نو الله رب العزت ګورا انسان تداوت فکر وی کوي چې تاسو دغه خبره سوچ پوکه وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او دا سوچ وکه چې کدای شي چې تاسو وخت مقرر غلې دغه خبره سوچ وکه چې एकदम درمنې پکړ روشي اوس وخت مقرر نه مراد پکړه دا او مارګا دا بیا به ته مارګ وشي یې مارګ څه پاتہ نه لګي تو سره دی دعوت تو سره دی فکر دی پارا دی تدبر دی پارا دی غور دی پارا انده مهلت در سره د ته جمدای په صحت روغي عقل د سلیم دا کور کوي نو ته اندی ممکنه फायदा وخلا کړه انسان ګورا دغه دنیا په چکرو کې دومره مشغول دا چې هغه غور او فکر دی الله په د مخلوقات کې کولی ته لیان هغه ځون سره منسوبي جوړي एकदम څه د وخت مقرر شي چنانچه په هندستان کې یو د ریل ګوډي ملازم او ټیکټ ماستر نو هغه ریټایر کېدو نو د ریټایرمنټ اخیری ورځ وا
چې اخیری ورځ ځوان دي ځون سره لوی منصبې جوړې کړې او ملګرو ته دا خبره کړې و چې بس سبا زه ریټایر کېږم نو مو دې راتلونکي بلې زندګۍ دپاره دا زندګي مو ختم شوه 15 کوله ډیوټي مو وکړله دا ملازمت مو وکړلو نو د مو دغه زندګي ختم شوه سبا نه به زه انشاءالله یوه نوې زندګي شروع کوم هغه ځان سره منصبې جوړې کړې وي ریټایرمنټ والا پنشن پیسې واخله بیا به دا پکوم بیا به پکوم منصبې جوړې کړې وي صبحي چې کله رخصتېدلو نو ما غیر ریل ګاډي کې چې کوم کې تلو هماغه دي اخري مزال و بس دو تلو خپل کلي ته بس هغه ځای کې څونه کوش شو نو دې ډیوټي ختم شي و ریټایرمنټ نو ملګرو چې کوم دا کنه ډېر ورونه مرونه ټیکالې مړې وونې څه په مخ کې ته وتدل یو مخلوق خپل ملګري یو دوس راغلی په ریلوے سټیشن کې چې کوم د ریل ګاډي کې سپور کالو چې کله روان شولو نو خپل کلي ته نږدې و یو څو کیلومتره فاصله پاتې وه چې ریل ګاډي اکسیډنټ وکړ چې اکسیډنټ یې وکړو دا سړی ورکې مړ شو نور خلک هم مړ شو دعا مړ شو نو چې کله مړ شولو نو اخبار کې ورباندې خبر راغللو ورباندې تفسیره اخبار کې لیکلي وه هغې ورځې اخبار کې چې ریل ګاډي اکسیډنټ وشو ډېر خلک ورکې مړه شو یو ورکې چې کوم دا که نه د ګاډي ټکټ چیکر هم مړ شو هغه خپل ځان سره دا نیت کړی و چې زه به یوه نوې زندګي شروع کوم نو د هغه نوې زندګي خو شروع شوه خو په هغه انداز کې نه چې کوم انداز کې هغه ځان سره جوړه کړې وه نوې زندګي د هغه شروع شوه خو یوه بل انداز کې نو ګوره خبره دا شاید چې موږ ځان سره ډېرې منصوبې جوړوو چې زه به داسې کوم زه به داسې کوم سړی شپې چوملي روغه شپه منصوبې جوړوي سبا یې پاته نه لګېږي چې سبا یې به کېږي که نه به کېږي دغه د هغه کې دا بېشونی کوم کله او غریب دغو خلکو به څنګه ځانو سره چوبه څه منصوبه سبا یې چې کوم د کورونو کې خپل نوسو ناشتې ماشتې چای مای در څکلې دغه دي په روغ ایوه کور کې کسې واده ورکې دیګونه باندې دیګ هر ځای ورته زت پت چولېږي اندر دیر پله نو الله رب العزت پکړ نه به هر وخت ډارېږي الله د مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا